خلک را روان دي او موږ دومره غټ نه لرو چې د جمعې او د اخترونو په مونځ کې موږ پسې شرابیان فاسقان سګرټیان سودماران ولاړي موږ فرق نه کوو ټولو له یو شان جمع ورکوو د ټولو یو شان جنازه کوو د پی ډي ایم صدر دې وخت کې قائد ملت اسلامیه جناب حضرت مولانا فضل الرحمان دی او تمامې پارټۍ هغه پسې روانې دي خیر دی راضي دي را پسې شاده او موږ ته به زر دا ووایي تاسو غلو سره یې هلکه موږ وایي چې ټول غلي دي خو میرات مړي څه وکړو اوس صرف دومره فرق دی چې هغه به د مال غلي شک پکې نشته زرداری صاحب به د مال غلي موږ نسوي بس ټیک شو زه ته وایې غل دی بس موږ هم وایي غل دی خو عمران خان ته خو د مال غله مې او ته د ایمان غله مې او زه مالونو پسې نه ګرځم زه ایمان اول د قوم محفوظ کول غواړم تا زما د قوم په ایمان ډاکه اچولې ده تا د دې قوم د پیغلې په لوپټې ډاکه اچولې ده چې تا پړي چوک کې بربنډې راویستې او سرونه یې ولې څادرې او لوپټې لرې کړې او دا چغې والې میرا جسم میری مرضی په ایمان ووایې نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہم حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ نور اللہ تربتا و برد اللہ مزعا ان کے فرزند ارجمن ان کے جانشین حضرت مولانا ابو بکر عزیز ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ کو پنڈال تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا بکم دا کمه کورسه چې تشي دي مسلمانانو نور مخې ته شه دا بعد کې خلک را روان دي ولاړ دي دا مخې ته کورسه کې زه شته ده بعض کورسه تشي دي مخې ته راشه دا کمه کورسه چې مخې ته تشي دي دې ته تشریف راوړ حضرت پندو نو مونږ ته وایي تاسو غلو سره نو جهانګیر ترین رښتیا وه د کعبې امام دی که دقه غل دی څنګه چې نواز شریف غل دی مګر غل دی که او دا اوس چې د سینټ الیکشن را روان دی دوی نه امپیګان خفه دي نو تاسو به کتلي چې اوس بیا جهانگیر ترین را پیدا شوی دی او په امپیګانو ګرځي وي اس کو منانے کے لیے جهانگیر ترین صاحب پھر پاکستان آ گئے په ایمان و منانے کے لیے که دومره دومره د پیسو ګیډي دینے کے لیے موږ ته وایي تاسو یولس پاټې نو ته خو هم ځان وشماره که نه په دې اسمبلۍ کې تاسو نه خو امکي هم ملګری دی چې تا به وې چې دا غله دي نن دې ځان سره کېنولي دي په خپله مې د وزیر اعظم د خولې نه واورېدل وی یاره مونږ خو منسټرۍ مختلفو خلکو له ورکړي دي او په دې امکیوم باندې خو زمونږ دومره شک نه وي د ټول نه ښه منسټري هغوی چلوي لکه معلومیږي دا چې ستا په ګمان او یقین کې خو ښه غټ غلو هغله ته ځان سره کېنول د پنجاب غټ ډاکو دا ځان سره وزیر سپیکر که په ایمان ووایه او دلته زمونږ په 400 کې یو خان دی شرپو خان ورته وایي زما د کلي دی په ایمان ووایه په هغه تېر ځل یو ځل یې ځان سره که بیا وویسته وی دا کرپ دی بیا ځان سره که بیا وویسته ما یو ځل سکندر خان ته وی دومره خو ښځه هم نه طلاقې څومره چې تاسو پرېښودی خدای هم غرق نه کړه په ایمان ووایه کرپ دی وویسته بیا رانه باسه وویسته بیا رانه باسه بیا وویسته کرپشن راشه چې درته وښیم یو سکیل په 1 لک روپۍ خرڅېږي چې 15 سکیله نوکري اخلي 15 لکه روپۍ ورکوه او که 14 سکیله نوکري اخلي 14 لکه روپۍ ورکوه او راشه چې سړی هم درته وښیم او ښځه ما اشنا دي زه یې پېژنم صفا سوتره کار یې د سکول هیډ ماسټر دی د عام عزتمندو د سکول د های سکول او راشه زه به وښیم نوکرۍ خرڅوي ټول ادارې ورسره غلي دي مولانا فضل الرحمان غل دی مولا غل دی نو تا نواز شریف جیل کې واچو تا زرداری صاحب جیل کې واچو تا پریارتارپور جیل کې واچولا تا نور خلک جیل کې واچول نو دا مولانا فضل الرحمان صاحب تا د ترور زوی چې دې نه اچولې نه واچوه که نه لاس واچوه هلکه پرېږده که په هغه دې وس نه رسي نو غټ مولا دی نو مونږ خو په خپله ممبران پاتې شو کمزوري کمزوري خلک یو که پلار کې د ایمان یې لږ مونږ ته لاس واچوه خفه کېږو به نه د کرپشن مثالونه په تاریخ کې چېرته نو تېر شوي چې کوم دې خلکو قایم کړل دې ځل ډېر ډسټرکټ کې زمونږ ډسټرکټ کې ناظم باندې عدم اوټا نوټ کانفرنس کې څه بلاله دغه کېده عدم اعتماد په خدای باور وکړه د پی ټي آی ناظم او هغه په یو کس که چېرته ممبر ورسره نه و موږ سره اپوزیشن سره نو هغه بیا ناظم کېده زمونږ د یو پارټۍ نوم یې نالم کېدی شي ملګري پکې و دې وخت کې زمونږ ملګري هم دي بعضې نو هغه پارټۍ زمونږ سره و یو بلې پارټۍ ما پسې خپله راغلي
زره جمعیت علماء اسلام د نور چا خبرې علم په خپل نفس حضوري وي 1 کروڑ روپے ما ته راکولې 1 کروڑ به صرف ډسټریکټ پاک اورس سیشن ته راځه پند خو څه انتها نه وه صرف راځه مدانه چې ته پارټي پرېږده او په خدای راته قسم خورم چې د یوې پارټۍ پردی پارټۍ یو سړی په کروڑونو روپو واغېسته واپس نازم شو کرپشن نور څه ته تاسو د سینټ الیکشن وکړه داسې الیکشن اقلیت په اکثریت بدل شو اکثریت په اقلیت بدل شو نور تاسو کرپشن څه ته وایي تا ځان سره 200 پارټۍ کینولې دي تاسو کرپشن څه ته وایي تا چې به وي آزاد چې څوک ځان سره کی دا د کرپ کېدو علامت دی د ملک تمام آزاد تا سره ناست دي نور کرپشن څه ته وایي عزتمنو زمونږ پیسه آی دن ښکته پرېوځي خر هم د 100,000 روپو دی او قرضدار یې د 15,000 روپو دی زمونږ په وطن کې خر د 100,000 روپو دی او قرضدار د 15,000 روپو دی او په ایمان وای ما خو دا چرته کتلی دي چې یاره په دعاوا په 400 پښتني نړۍ او پېښور کې ګاډي چا په قرض کې برمته که سړی چا په قرض کې برمته که موږ نه په خدای باور کې جاز خلکو په قرض کې برمته که جاز رانه خلکو نیولې ونه په شرمونو موږ شرمېدو په تمامه دنیا کې پیسم د افغانستان نه ښکته راپرېوته او نور هم لاسیس کوي روانه ده آی دن غریب سړی د خپل کور په فرنیچر باندې مجبور دی چې خرڅېږي بیا دا خلک راځي موږ غوندې خلکو ته خبرې کوي موږ دا وایو چې چیلنج درکوو که پلار کې د ایماني زما منسټران پاتې شوي دي ممبران پاتې شوي دي قائد جمعیت په وزارتونو منسټرو پاتې شوی دی که پلار کې د ایماني 1 روپۍ کرپشن ثابت کا همیشه دپاره به سیاست ته خیر آباد ویم او که په دې بانو انو ته زمانه د دې ملک د اسلامي تشخص ختمولو لپاره سیکولر جوړولو لپاره بلیک میلینګ کې نو یاد ساته څنګه چې مې انګریز شړلی دی انشاءالله تا به هم ترې شړم انشاءالله نعرہ تکبیر زندہ ہے جمعیت ہم سب کی جمعیت قدرمنو آخری خبره کوم انشاءالله علماء کرام به تاسو سره تفصیلي خبرې کوي خو زه دومره وایم عزتمندو چې په دې ملک کې هغه وخت لاړ چې موږ به وي ازار به وکړي هغه وخت لاړ چې موږ به د خلکو او د دې ملک د بعضو ادارو لحاظ په دې بنیاد ساته چې دا د دې ملک محافظینی ادارې دي نن هغه خلک راځي او د دې ملک عزتمندو اسلام د تشخص ختمولو لپاره د سیکولر خلکو بیرونی جنډو شاته ولاړ دي موږ دا یو خبره کوو موږ الحمدلله د افغانستان نه امریکا دا میزایل پاره کړی ده که دا د دې جومات او مدرسې چغې پاره کړه نو موږ په پاکستان کې کمزوري خلک خو نه یو موږ خو په پاکستان کې الحمدلله کورنۍ لرو زمونږ پلارانو هسې بېسه دشمنۍ کړي دي هسې بېسه خلکو سره ټول عمر نو یار چې په ناجایزه یې کولې نو د دې دین دپاره که موږ ټوپک راوالو څه بده خبره وایي وایي به زه پلار په نیکه مولا نه یم زما نیکه زما نیکه 45 سال بیړي ممبر پاتې شوی او دا هغه هم داسې زه بیا چې کله رالم نور پکې کسان ډېرو خو زه ودرولم زه ډسټریکټ کونسل ممبر شو نو ما ولا رخ بدل که جمعیت علماء اسلام کې شو قدرمنو زه دا وایم موږ د خپلې علاقو او د 400 او د پېښور د خانانو نوابانو د جابرانو سترګو کې سترګې اچولو والا خلک یو موږ د قائد جمعیت او جمعیت علماء اسلام داسې د جرأت او غیرت پلیټ پاره میخري زمونږ زبان زمونږ خوله کې زبان جمعیت علماء اسلام پیدا کړی دی زه دا یو خبره کوم قدرمنو په دې ملک عزیز پاکستان کې زه کمزوری نه یم هغه وخت لاړ چې زه به قدم وروستو راتلم زه دا وایم که چا مدرسې ته په غلطه وکتل چا ناموس رسالت ختم نبوت ته په کږه سترګه وکتل انشاءالله قدم مخکې به ځم سترګې به ترې وباسم او که قدم یې غلط راواغست انشاءالله خپې به پرې ماتوم انشاءالله هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا زیلک مشرانو ته پرېږدئ الحمدللہ حضرت اقدس مفتی طاہر اللہ درویش